أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ايد ایمان والاو اذا پاغ وقت تداینتم بدین چی قرض مو اکڑو پا قرض سرا یعنی تعاملتم تاسو معاملہ اکڑا تداینتم تعاملتم تاسو معاملہ اکڑا بدین پا قرض سرا چی واجب پا کی قرض الى اجل منا الى وقت تری وقت مسمى معلوم پورے رب کریم فرمائی فاکتبوه پس لکی ہو دی قرض لرا یرا کومه معامله کې چې لیکل نوي شوی هغه په شرط تمامیږي عمل پایت نوي شوی او که لیکل ورکې وشي چې څومره بیکاره انسان وي نو وتړل شي بیا چون چې را پکې نه کوي د دې آیت د نزول نه بعد 21 ورځې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حیاتو یو قول دویم قول دا دی چې یو اتیا ورځې حیاتو دریم قول دا دی چې و ورځې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حیاتو بیا وفات شو او بار بار په دې آیت کې راځي چې وليكتب بینکم کاتب بالعدل باید دی چې کاتب په عدل سره لیکلو کې بار بار راځي ځکه چې کاتب نه کار روان دی شتام نویس ته پیسې ومنل شي رشوت ومنل شي بیا داسې لیکل وکړي دا شتام نویس چې سبب دلیل نه جوړیږي نو رب کریم فرمایي فاکتبوه پس لیکئ تاسو هو دې دین لرا دې قرض لرا وليكتب باید دې چې لیکلو کې بینکم په منځ تاسو کې کاتب یو کاتب بالعدل په عدل سره د لیکلو کې من غیر زیادة ولا نقصان بغیر د زیادت او د نقصان نه ولا یأبا انکار دی نه کوي کاتبا ان یکتب دا چې لیکل وکړي کما لکه څرنګه علمه چې ښودنه کړې ده لره الله پاک من الکتابت د کتابت نه لکه الله وی واحسن نیکی کوه کما احسن الله الیک لکه څرنګه چې الله تبارک وتعالی تا سره نیکی کړې ده کاتب لیکل کوه کما لکه څرنګه علمه چې ښودنه کړې الله تبارک وتعالی د کتابت من الکتابت د کتابت نه فلیکتب پس باید دی چې لیکل وکړي بلا زیادت ولا نقصان وليملل املا دی وکړي یعنی وینا دی وکړي الذي هغه شخص علیه الحق و علیه الدین چې په هغې باندې قرض دی چې مدیون دی دا دی وینا وکړي وليتق الله باید دی چې ویریږي د الله تبارک وتعالی نه ربه چې رب د دی څنګه ولا يبخس ولا ينقص کمې دی نه کوي منه من الدین د قرض نه دی کمې نه کوي د وینا په ټایم کې شین څه شي لره فإن كان پس کچره الذي غشخ عليه چې پاغي باندې الحق چې دین دې قرض دې سفيها قمقلو په وینا باندې نه پوهېدو بالاملا په خبرو نه پوهېدو ضحاک سے بوسودی سے وې طفلا صغيرا ورکوټه ماشومو او ضعيفا یا عاجز شيخا كبيرا ډېر بوډاو یا ضعيف العقل او لا يستطيع یا طاقت نه لري ان یمل دا چې املاو کې دی پخپلا هو پخپلا دی ګونګاو فلیملل پس املا دی وکړي ولیه وارث د قرضدارا پلار د یا ورور د یا بعضې وی ولیه نو مراد چې څوک قرض ورکوي دی دی وکړي املا بالعدل په عدل سره واستشهدو و اشهدو گواهان نیسی تاسو په حقونو خپلو باندې شهیدین مانا شاهدین دو گواهان من رجالکم د سړو ستاسو نه قید د اصیل شته ګوره اکثر اهل علم وی فإن لم یکونا پس کچری نو یعنی لم یکون الشاهدان کچری دو شاهدان نو رجلین یعنی دو سړي نو فرجل فلیشهد رجل پس گواهی دی وکړي یو سړی وامرأتان دو زنانا یو سړي په ځای دو زنانا شو ممن دا هغه چانه ترضونه چې خوښوئ تاسو دین د هغه دینهم یا امانت د هغه یا عدالتهم عدالت د هغې خوښوئ تاسو بس معتمد انسانو ته من الشهداء د ګواهانو نه ان تضل دا دو زنانا ولی شو ان تضل ای ان تنسى
دا چې یادو باسی احداهما یو د دې دوانو نه فتذکر پس یاد بکړي ورته احداهما یو د دې دوانو نه الاخرى دی بلې ته ځکه چې د ښځو نه خبرې زر یادوځي نو ځکه دوشو ولا یأبى الشهداء انکار دی نه کوي ګواهان اذا ما پاغه وخت کې دعو چې وبللی شي حاکمانو ته ججانو ته قاضیانو ته چې کله وبللی شي نو انکار دی نه کوي ما زایده دلته ده په نره دی ګواهي کوي ولا تسأموا مستړی کېږئ تاسو سستی مه کوئ تاسو ان د دې خبرې تکتبوه دا چې لیکلو کړئ تاسو هو دی قرض لا دی معاملې لره صغیرا وړه معامله وي او کبیرا لویه معامله وي 200 روپۍ وي که 100 روپۍ وي که 1000 روپۍ وي خو لیکل پکې کوئ الى اجله تر یو نیټې پورې ذالکم دا کار ستاسو دا لیکل چې دی الله تبارک وتعالی ويقسط من عدل وعدل دی عند الله پنځ الله تبارک وتعالی واقوم ډیر قوي دی لشهادت د پاره د گواهه وادنا منا واقرب ډیر قریب ده الله ترتابوه الله تشکو دا چې تاسو به شک نه کوئ شک به هم نه کوئ پدین کې چې لیکل پکې وشي الا یو طریقه شته وي الله تبارک وتعالی وي چې لیکلو نه کړي نو ګناه نشته الا مگر اندا چې تكون وي تجارت داسې تجارت حاضرة چې حاضر وي تدیرونه چې اړوي راړوي تاسو په لاسونو خپلو کې یعنی په حال کون تاسو کې چې اړوي راړوي په لاسونو خپلو کې بینکم په منځ تاسو فليس پس نشته دی علیکم پتاسو باندې جناح گناه الله تكتبوها دا چې لیکلو نه کړی تاسو د تجارت لرا واشهدوا گواهان نیسي الله تبارک وتعالی و اذا تبايعتم کله چې تاسو بیع کوي نیټه سره بیع کې په دغه ټیم کې هم گواهان نیسي ولا يضر ضرر د نشیر سوال کاتب لرا یعنی چې ته په زورو کې او ټوپک پکې دی چې داسې لیکلو کا نه داسې بنه کې ولا شهید نو ضرر بن شي رسوله گواه لرا چې ته په ټوپک کې دی چې یاره داسې گواهی وکانا داسې بنه کې رب کریم فرمای و ان تفعلوا کچره تاسو وکړو دا کار یعنی ما نهیتم عنه من الضرر هغه چې تاسو منع کړی شي وای منع کړی شي تاسو د ضرر نه فإنه بس یقینا دا چې فسوق بدکاری دا بكم منکم ستاسو د طرف نه دا بدکاری دا یا لاحق بكم تیار فسق دی چې در پورې ونه خاتو واتقوا الله ويرګي د الله نه په مخالفته ګوره مخالفت نه کوي ويعلمكم او خودنه کړي تاسو ته الله پاک والله الله تبارک وتعالى بكل شيء پر شي باندې علیم پوهه دی وإن كنتم كچری تاسو على سفر په سفر باندې یعنی مسافرین وای تاسو او قرض مو کول تر یو نیټه پورې ولم تجدوا مندن کړه تاسو کاتب لرا فی سفرکم په سفر تاسو کې رنگ نو قلم نو سنو رب کریم فرمای فرحان پس لازم د پتا سو باندې غاڼه مقبوضه قبض کړي شوی یاره سفر کې ستا پیسې پکار شو بس ملګری ته دا صادر واخلا په غاڼه کې بس کله دا پیسې در کوم واپس راک نو دا بیا قرضدار به غاڼه ورکیا چانه چې پیسې اخلي هغه ته به غاڼه ورکیا ورته وای چې هغه ورته وای چې څوک پیسې ورکي زتا باندې اعتبار نه کوم دی ورته فلان کې پټیواله په غاڼه کې او دا شاهدان شو گواهان شو خو دینه نفع نشي غستل دا سود دی ولم تجدوا مندن تاسو کاتب لرا فی سفرکم په سفر تاسو فرحان پس لازم ده پتا سو باندې غاڼه مقبوضه قبض کړي شوی فإن امنا پس کچری امین وګرځو بعضكم بعض استاسون بعضا بعض نور لرا لحسن ظنه ان خپل ګمان په کو قرض ورکو لکلمونه ک غاڼه دغه څه قرض ورکو ګمان او چې بس دا انسان دی راکې ما ته واپس نو فل یؤدي پس ادا دي کی
الذي هغه شخص اؤتمنا چې امین ګرځولی شوی دی هغه دې ادا کړي امانته منه دینه قرض ده وردې کې دا دې نه وایي بس پیسې مې تېنه لاندې که نه وليتق الله باید دې چې ویریږي د الله نه دا قرضدار رب چې رب ده ولا تکتموا تاسو مه پټوئ الله وی الشهاده گواهی لره عند الحکام پنیز د حاکمانو پنیز د ججانو قاضیانو ومن هرغ سوک یکتمها چې پټ که ها دی گواهی لره فانه پس یقینا دغه انسان چې آثم معنی فاجر دی ګناهګار دی قلبه زړه ده والله الله تبارک وتعالى بما پغس تعملون چې کوي علیم پوی دی